ته چې کله حکومت میلاو شو د یوسف علیه السلام په زمانه کې خو د بنو اسرائیل تللی دي چېرته مصر ته تللی دي مصر ته راغلی دي مصر ته او دی خپل اصل وطن پرېښی و چې هغه شام دی او هغه ته عمالقه و قبضه کو او دا بنو اسرائیل راغلل مصر ته منتقل شول د یوسف علیه السلام په زمانه کې مصر داسې ځای و چې د دې فرعون نه وړاندې هم په دې باندې د بنو اسرائیلو د مشرانو حکومتونو تیر شوي دي او وجه دا وه چې د دې مصریانو د دې قبطیانو د فرعون د خاندان ظلمونه ډېر زیات مشهور او معروف او خاص کر هغه حالاتو چې کله ابراهیم علیه السلام یو حدیث کې راغلی دی چې ابراهیم علیه السلام په لار روانو او د مصر یو بادشاه و هغه دومره زیات بدعمله و چې کله به یې داسې جنکي ولیدلې ښایسته رنګ والا د هغې سره به بېعزتي کوله بدعملي به ورسره کوله د ابراهیم علیه السلام او د هغې د ښځې د دې لارې په خوا باندې سفر کېدو نو دی راونیوله او ساره چې وه زمونږ مور بیبي هغې ونیوله او دی فرعون خواله بوتلله کله چې ابراهیم علیه السلام په لار باندې ودرېدو ښځې بوتلله او دا ودرېدو یوازې فورا په عبادت باندې شروع کړه مونځ یې کوو ساره چې کله لاړله تپوس یې کړی دا ستا سره ویل دا زما خور ده مطلب زما د دین خور ده او داسې یو خبره هم پکې کېږي چې دې ظالم به داسې کار کوو چې د کمې ښځې به خاون و نو د هغې بېعزتي به یې کوله وي په دې وجه ابراهیم علیه السلام ته خور ویله او مطلب یې دا توریه و چې زما دیني خور ده اتفاق داسې و چې کله وایي فرعون د دغې زمانې او دغه بادشاه د دغې وطن او د ملک دې ښځې ته لاس ور اچول نو لاس به یې کلک ونښتو او چې لاس یې ونښتو وایي دې سارې ته وویلو چې ساره ته خپل شیطان ته ووایه دا خیال دا و چې د دې به چې دی پیریان تابع کړي خپل شیطان ته دې ووایه چې زما لاس آزاد کړي نو زه تا ته څه نه یم هغې الله ته سوال وکړو چې الله لاس یې آزاد کا چې لاس یې کله آزاد شو نو په دویم ځل باندې ورته بیا لاس واچول چې بیا ورته کله لاس واچول بیا یې لاس کلک ونښتو بیا ورته وویل چې شیطان ته دې ووایه چې زما لاس آزاد کړي حتی چې په دریم ځل باندې کله لاس ور اچول لاس یې ونښتو وعده یې ورسره وکړله چې زه به تا ته هېڅ هم نه یم بس ته زما لاس آزاد کړه چې کله لاس آزاد کورله ویل د دې باچا یو لور ده شهزادګۍ هاجره هغې ولې په خدمت کې ورکړله اخدمني آجر وی مالې په خدمت کې راکړې د دومره غټه ښځه یې چې ستا دومره غټه تقوا ده ستا د بدن د حفاظت دپاره زما لاس درې ځل شل شو دا جنې به ستا خدمت کوي واپس راغله او چې را روانه د ابراهیم علیه السلام په مونځ باندې ولاړ دی هغه زمانه کې مونځ کې خبرې کول جایز و ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې محیم یا ساره محیم معنا څه چلو شو د بخاري الفاظ دي نو سارې ورته ویلو چې امسک الله ید الفاجر واخدمني آجر الله د فاجر لاس بند کو مال په خدمت کې هاجره راکړله او دغه هاجره د سارې ابراهیم علیه السلام په تحفه کې ورکړه دا ستا شوله ستا خدمت به کوي په دغه ځای کې ابراهیم علیه السلام ارمان کړ ارمان چې داسې څوک وې مسلمانان تکړه تکړه خلک وې داسې هلک را پیدا شولې داسې ځوان وې چې د دې ظالم حکومت خلاف یې کړی وې او دا خلک مسلمانان شوي او دا ظلم یې ختم کړی وې وایي د هغې زمانې د ابراهیم علیه السلام د ارمان د وجې نه دا خبره په دې بنو اسرائیلو کې تېرېدله چې الله به دې څوک کله راپاسي داسې محمد بن قاسم به کله راځي صلاح الدین به کله راځي چې د دې ظالم په سترګو کې سترګې واچي او دغه نه بدل والي نو دا خبره په دې بنو اسرائیلو کې نسلن در نسلن روانه وه حتی چې فرعون کله باچا شو نو دا بني اسرائیل بیا په ډېر لوی تعداد کې دا خبره چلېدله نو فرعون د دې نه ریدلی چې لکه دا خلک خو زیات شو هلکان یې زیات شو سې نه حکومت رانه والي نو خپل خلک یې راوغوښتل د هغوی سې مشوره وکړله چېرې د دې خلکو سره څه وکړو نو یو کس ول رایې ورکړې و چې څه وکړئ چې دا هلکان چې کله پیدا کېدل الله به یې ایسته وجنو به یې ورله ویل جنکۍ به زموږ خدمتونه کوي او جنکو به خدمتونه کورونو کې کول او هلکان بیا حلالول داسې څو کاله چې د هلکان ډېر په تیزۍ باندې حلال کړل ول بیا وله چا رایې ورکړله چې رکه موږ داسې هلکان حلالوو نو زموږ دا بار خدمتونه بیا څوک کوي ښځې خو زموږ په کورونو کې خدمتونه کوي او بار هلکان خدمت کوي نو که دا هلکان داسې ختم شو موږ به څه کوو بیا ویل بیا بل حکم وکړو چېرې یو کال به هلکان حلالو بل کال به پرېږدو نو یو کال به حلالول او بل کال یې پرېښودل نو په کوم کال چې حلالولې په هغې موسی علیه السلام پیدا شوی او په کوم کال کې چې نه حلالول په هغې کې هارون علیه السلام پیدا شوی دی په دې وجه باندې د هغه د ولادت په کال کې د ذبحې خبره نشته دی یو دا رایې ده دویمه رایې پکې دا هم دی فرعون خوب لیدلی و چېرته خوبونه هم رښتیا کېدی شي
هغه خوب دا و چې فرعون وده د خوب یې نی په دې خوب کې ولیدل چې را د بنو اسرائیل لري کورونو نه داسې اور راوچت شو راغی او د دې قبطیانو د فرعونیانو د کورونو ته ننوتو دا کورونه ټول وسېزل معبرین راوغوښتل چې دې خوب تعبیر له راکوي یا هغوی تعبیر دا ورکو چې معلومیږي دا چې د دوی د دې طرف نه به داسې څوک را پیدا کېږي چې هغوی به ستا نه حکومت علي ویل څه به کوئ مړه یې کوي نو وجلي دي بیا درې مرای امام رازي ذکر کړی ده چې دا ورته کاهنانو ویلي چې ګورئ حکومت دې په خطره کې دی حکومت دې په خطره کې دی او کاهنان ډېر داسې شته دی داسې جادوګر چې هغه د خپل جادو په زور باندې حکومتونه کوي د جادو په زور د خلکو حکومتونه اړوي د جادو په زور باندې ډېر کارونه کوي وایي دا ورته کاهنانو ویلي لیکن امام رازي په دې رایې باندې رد کړی دی چې دا رایې کمزوري ده او کاهنانو ورته نه ویلي دغه دوه خبرې یا خوب لیدلی دی او یا دغه زړه خبر روانه وه چې څوک به هلک را پیدا کېږي د حکومت بیتیالي او هغه هلک موسی علیه السلام نو موسی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام ارمان و د ابراهیم علیه السلام ارمان د موسی علیه السلام په شکل کې را پیدا شو او فرعون نه حکومت واغستو وایي دا وخت یادولو قابل دی نجیناکم چې موږ نجات درکو تاسو ته من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم رسول به تاسو ته سوء العذاب ناکار ناکار دغه عذاب دی کنه یذبحون ابناکم در دغه عذابونو بیان دی هغه ناکار عذاب دا یذبحون لالول به ابناکم ستاسو زامن ویستحیون نساءکم او ژوندی به پرې ښودلې ستاسو ښځې د ابنا سره مناسب لفظ بنات ته هرسي ویلوي یذبحون ابناکم ویستحیون بناتکم د بنات په ځای نساء ولي ویل نو بعضې علماو دا جواب کړی دی چې دلته یستحیون باب استفعال دی د طلب الحیا یو حیات دی یو حیا ده نو دا یا د حیات نه اغستی شوی دی یا د حیا نه نو دا د حیا نه اغستی شوی دی نو څه معنا به وکړو ویستحیون حیا به لوټله نساءکم ستاسو د ښځو د دې څه معنا ده دی به چې کله به د زنانو بچي به حلالول که نه نو ویل چې کله به دی پولیس لیږل چې لاړ شي او د زنانو حمل معلوم کوي نن سبا خو الټراساونډ دی که نه نو الټراساونډ د ښځې په خېټه باندې ګرځئ نو دی به څه خلک پیدا کړو د ښځو په خېټو به لاسونه وهل چې په دې کې ماشومان شته که نشته نو دا غټه بېزتي وکړه نه ویستحیون نساءکم حیا به لوټله ستاسو د ښځو خو دا معنا کمزوري ده ځکه چې الله رب العالمین دومره ظلم ته صبر نه کوي چې د بنو اسرائیلو د ښځې دا څوک وي دا خو د پیغمبرانو نوسی وي که نه د پیغمبرانو اولاد دی چې دومره زیاته بېزتي کوله دا به الله تعالی فورا په ځمکه کې ښخ کړی وي نو دا معنا اگر چې ټیک ده د عربیت په لحاظ باندې خدا کمزوري معنا ده صحیح خبره دا ده یستحیون طلب الحیات دی ژوندی به پرېښودلی د څه دپاره د خدمت دپاره چې په کورونو کې خدمتونه کوي ویستحیون او دی به ژوندی پرېښودلې نساءکم ستاسو ښځې نو ښځې ورته ولي ویلې دلته لوریانې ونه ویلې وایي ځکه چې په لور باندې خلکو دومره قار نه ورځي په ښځه باندې خلکو له قار ډېر زیات ورځي د مور کنځلې هم ښه شی نه دی له لور کنځلې هم ښه شی نه دی د ښځې هم ښه شی نه دی خو په ښځه باندې خلکو له قار ډېر زیات ورځي په دې وجه باندې ورته ښځې